نو د الله نه دعاګانې غواړه او دویم تحقیق کوه طلب او کوشش کوه ضد او عناد د ځان نه وباس په ډیرو خلکو کې ماده د ضد او عناد وي په ډیرو خلکو کې ماده د تنظیم پرستی وي په ډیرو خلکو کې ماده د مذهب پرستی وي د ده دماغو کې چې یو شی دی یا دته خپل استاذ یو شی ښودلی یوه خبره یا دته خپل مذهب او تنظیم کې یوه خبره کاري دته دقه صحیح کاري اگر که خبره کمزورې ده اگر که خطا وي کله کله اگر که غلطه وي لیکن دا په هغې باندې کلک ولاړ دی وایي نه به دغه ما دپاره بس نه د مؤمن صفت دا نه دی مؤمن دې ته وایي چې هغه به د حق تابع وي حق سره به د ده دا مزاج او دا روح تاویږي اگر که خلک ورپسې خبرې کوي دا به پروا نه کوي اگر که ورته تکلیف مشقت رسی دا به پروا نه کوي اگر که هر قسمه حال راځي لیکن دا به طلبګار وي د حق دې د وجې نه ډېر عوام ورونه زموږ داسې دي چې هغوی وایي یاره موږ نه پوهېږو په دې خبرو چې څوک موږ ته صحیح دین بیانوي او څوک یې راته نه بیانوي دا ټول مولین دي او دا پیران او نیکان خلک دي او دا جماعتونو کې ناست دي دا موږ ته د خیر خبرې کوي زه ګمراه کوي خو نه او ډېر کله چې داسې وي چې یو سړی جومات کې مولا وي یو سړی پیر وي یو سړی یو بزرګ وي لیکن هغه د هغه صحیح دین نه خبر نه وي پوره غریب هغه ته صرف بعضې یو څو احکام یاد وي چې خپله امامتي او د مانځه هغه ګاډی پې چلولی شي ډېر کله داسې وي چې هغه ته یاد وي خو هغه کې ضد وي ضد پکې وي چې یاره دا اوس وګوره دا خلک رال او دا مسلې بیانوي او ولې موږ نه پوهېږو لکه دا مرض په یهودو کې و ضد پکې وي ضد او ډېر کله داسې وي چې د هغه یو غرض وي هغه خرابېږي مثلا امامتي ته غرض وي چې دا رانه خرابه شي یا څوک څه راکوي هغه به رانه خراب شي نو ډېر کرت یې دې د وجې نه نه قبلوي او ډېر کرت کله کله داسې وي چې دا انسان کې ماده د تساهل وي څه سوالي مړه وایي دا هم صحیح دی او دا هم صحیح دی خو چې څوک څه کوي نو د دړه هغه زور نه وي سستۍ ماده پکې وي په دې وجه باندې هغه صحیح حق نه بیانوي او پنځم کله کله لومة لایم د خلکو د ملامتیا نه یریږي وی خلک به راته وایي چې 30 کاله امام وي اوسه پورې دا طریقې نه وي صحیح اوس سمې شوې دا خلک به څه وایي یو مشر سړی دی هغه وایي 50-60 کاله عمر مې اوس که زه دا بعضې عملونه شروع کړم دا خلک به وایي چې اوسه پورې نه پوهېدې نو داسې ملامتیا نه یریږي هغه صحیح دین او حق ته نه راځي نو ډېر کرت یې دغه لومة لایم دغه مسله وي د دې د وجې نه د هغه لوی نعمت نه او د خیر نه محرومه شي